او بیا به راوځو د سنټر جیل ګیراو به کوو. آینده ځل به زموږ رد عمل بیا ردې نه سخت وي. دا ځل خو د مشران منځ کې وفدونه راغله، بیا خصوصا اعجاز خان په هغې باندې دا خبره مونږ پرېښودله. یعنې نن ورځ مونږ ورکړی وو چې مونږ به احتجاج اعلان کوو. خو الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. انتهایی محترمو اوریدونکو کتونکو، نن 1 اگست 2025 د جمعې ورځ ده. د غازی خالد فیصل حفظه الله اسیر ناموس رسالت په حوالې سره د تیرو 3 ورځو په فیسبوک باندې په میډیا باندې تاسو ګورئ چې مونږ ویلي چې د جمعې په ورځ به مونږ د احتجاج کال ورکوو. دغه سوپرډنټ په حوالې سره مونږ ویلي چې دا ډېر خراب سړی دی. مخکې په مردان کې د غازیانو سره ظلم وکړو، دا ځل په پېښور کې د غازي خالد صاحب سره 2.5 میاشتې مخکې د ظلم سلسله چې شروع کړه، نو یو ځل مونږ اواز اوچت کړو. دی بیا راغی معافیې وغوښتله او دا معاهده یې وکړه چې آینده به دا شی نه کېږي. خو اوس د هغې نه پس دا میاشت 1.5 مسلسل بیا هغه ظلمونه شروع. دې دوران کې ډېر وفدونه هم راغله، علما هم راغله، عوام الناس هم راغلله، او د دغه سوپرډنټ صاحب سره خبرې اترې هم وشولې. هغه په خپله رویه باندې چې یاره زه آینده به نه کېږي او دا چل اول خو یې تاویلونه کوله چې یاره دغسې نه دي شوي او دا نه دي شوي او دا نه دي شوي. بیا وروسته وویله چې یاره آینده به نه کېږي. پرون په هغې کې اعجاز خان ایم پی ای هغه ورغی، ملاقات یې ورسره وشو، سوپرډنټ سره هم او د غازي صاحب سره هم. بیا خبره روانه وه، دا د غازي صاحب والد صاحب دی، دغه د غازي صاحب تره دی، دا نور ملګري د غازي صاحب دي، هغوی راغلي وو. نو نن زموږ مشوره وشوله دا ځل په دې باندې چې اعجاز خان مونږ ته کم اعتماد راکړو، اطمینان راکړو چې زه به هفته 10 ورځې پس مستقل ورځم، زه به یې نګراني کوم. که آینده د دې نه پس دغسې رویه وشوله نو زه به ذاتي خود د هغې ذمهوار یم. دا به زما ذاتي مسله شي اوس د دې نه پس. نو په دغه سوپرډنټ خو قابل اعتبار نه دی، په ده باندې یقین وکړه آینده م اعتماد نه شي کېدی، ځکه چې د څو پیرې ده دا معاهده وکړه او د هغې نه پس بیا خپل هغه بد سلوک او رویه شروع کړله. نو بهرحال مونږ به ګورو. اعجاز خان په خبره باندې زمونږ انشاءالله ولز اعتماد دی، او اعجاز خان یو نر سړی دی، غیرتي سړی دی، ایم پی ای هم دی، د ایم پی ای توب نه هټ کر هغه یو ماشاءالله زورور او بااثره سړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې هغه دغه منډه ترله ووهله. نو مونږ دا ځل دغه په خبره باندې د احتجاج ختمو، په هغه باندې مونږ اعتماد کوو. د دې نه پس هم که دغسې رویه شوله نو انشاءالله اعجاز خان اوس ما سره خبرې وکړلې چې زه به پخپله هم تاسو سره ولاړ یم، احتجاج لاره دا به خپلو. خو د دغه ویډیو په ذریعې سره زه پیغام ورکوم سوپرډنټ صاحب ته چې ګوره ستا هم ذمه داري ده چې د دغسې غازیانو سره محبت وکړه. د زموږ څو پورې به ته په عهده باندې ژوندی به یې، مرې به نه. ته چې ورشې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کومو سترګو مخامخ کېږي. او مونږ هم خپل هغه ټول ملګري چې په دا فیسبوک مهم کې، په دا میډیا مهم کې حصه واخیستله، کومو ملګرو پکې منډې ترلې ووالې، دغه ټولو ملګرو شکریه هم ادا کوو او دعاګو هم یو چې الله رب ذوالجلال دې هغوی ته ډېر اجرونه او خیرونه ورکړي او د دې بدلې دې ورکړي. خو دا زموږ ذمه داري ده که د دې نه پس هم آینده وشوه انشاءالله د دې نه زیات په جوش او جذبې سره به د اواز هم مونږ اوچتو او بیا به راوځو د سنټر جیل ګیراو به کوو. آینده ځل به زموږ رد عمل بیا د دې نه سخت وي. دا ځل خو د مشران منځ کې وفدونه راغله، بیا خصوصا اعجاز خان په هغې باندې دا خبره مونږ پرېښودله. یعنې نن ورځ مونږ ورکړی وو چې مونږ به احتجاج اعلان کوو. خو بهرحال زه ټولو ملګرو شکریه هم ادا کوم او دعاګو یم. البته په دې دوران کې څه خلک د ملا په جامه کې چې ډېر تور کردار ادا کړو، خراب کردار ادا کړو. اوله کوشش کوو دا قسمه چې یاره سوپرډنټ صاحب وایي چې دا ما نه دي کړي او دا غازي صاحب چې کومه خبره کوي دا صحیح نه دي، او دا کوشش یې کوو. یعنې د سوپرډنټ صاحب سهولتکار جوړېدله، په دې ظلم او ستم کې د هغه دفاع کوله. بدبختو تاسو خو د ملا په جامه یې، تاسو خو خلک په رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت او د ختم نبوت په نوم باندې پیژني. تاسو ته څه ضرورت و چې تاسو په دې لاول غازي صاحب هم 15 کالو کې تپوس نه کوو، چې تپوس هم کوو په هغه وخت کې کله په هغه وخت کې راغلی چې بیا د سوپرډنټ دپاره الایکار جوړ شي، د هغې دپاره سهولتکار جوړ او اواز یې هم نه لګو چې کله مونږ اواز ولګو د هغې د دبا وهلو کوشش یې کوو. بهرحال الله به ورته بدله ورکړي. فلحال مونږ نومونه نه راولو په میډیا، آینده به د قوم مخې ته راشي چې کوم تور کردار دغه خلکو ادا کړو، الله ته به څه جواب ورکوي. دا نو زه هغه ټولو ملګرو شکریه ادا کوم. دا ځل زموږ احتجاج هغه کال مونږ واپس واخیستو. د دې نه پس که دغسې رویه وشوله نو اعجاز خان صاحب دي هغوی به هم ولاړ یي، انشاءالله ولز مونږ ټول به ولاړ یو. د هغې نه پس به بیا د دې نه سخت وي رد عمل. الله رب ذوالجلال دې د غازي صاحب د ټولو غازیانو حفاظت وکړي، کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس دپاره
په جیلونو کې دي د اسیرۍ زندگی تېره یو څومره ملګرو چې په دې کوششونه محنتونه کړي دي چې هغه کوم ځای کې هم دي الله رب ذوالجلال د هغوی ته نیکې بدلې ورکړي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته